قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الا هو الوهاب تقصد تعيش الذي يوسوس ويرتب الشيء. تاسو هندوان یو که مسلمانان یو؟ يهوديان. تیز غنیگا يهوديان. څو کسان تاسو؟ دیرش. د سره څومره وخت نه یو؟ 15 کال. 15 کاله. تاسو ته څه تکلیف ورکو؟ دلم په ګردې کې تکلیف ورکو او موږ ته وی ګیره وخره وه. ګیره وخره وه؟ ښه بیا؟ او ځان یې جړا کا. ځان یې جړا کا؟ او تاسو اجراګان یې؟ موږ اجراګان خوښو. اجراګان خوښوئ؟ ښه چې دې جړا شي بیا؟ نو بس موږ به بیا خوشحاله یو که نه. دې به جړا شي ځان چې جړا شي بیا به دا تاسو پرېږدئ؟ نه بیا خو به ښه خوشحالي ورسره به یو که نه. ورسره به یو. او تاسو تکلیف څه تکلیف ورکوئ؟ ګرده باندې ورته کوو، سپاینل کارډ ورته راولو او په دې ځګونو ورته راولو او په سر ورته راولو. او دې مونځ هم ډېر کوي او سبق هم ډېر وایي. مونږ زوري تاسو باندې زور وي؟ مانځه ته هم نه پرېږدو؟ او ګردو کې کاڼي؟ دې کله مانځه ته ورځي موږ وله ذهن الټه کړو. ذهن ورته الټه کړو بیا دې څه وکړي؟ نه خو خپل مونځ په زوره زوروي او ځان یې ټینګ کړی هغه مونځ وکړي بیا موږ بس ناکام شو. ښه. او په ګردو کې تا څه تکلیف ورکړی ورته؟ کاڼي مو یې جوړ کړي. کاڼي؟ اپریشن یې ولې وکړو زموږ د لاسه. څو اپریشن یې ورته وکړي؟ یو. او اوس پکې کاڼي شته؟ اوس پکې نشته خو اوس یې زخم هم نشته خو موږ به ولې درد راولو. درد ولې راولو په ګردو باندې؟ ولې داسې ظلم کوم؟ د تاسو سره څه ظلم کړی؟ موږ سره ظلم نه دی کړی خو دې قرآن شریف هر سهار وایي هر ماښام یې نه وایي د سهار هر سهار قرآن شریف چې وایي ولې؟ ولې نه به وایي موږ خو یهودیان یو. نو چې تاسو یهودیان یو خو تاسو ګرځئ که نه د یهودیانو په علاقو باندې تاسو انسانانو سره څه کار دی؟ نو د ده تره موږ راوستی یو. څه شي لپاره؟ وایي دا بازا به وایي چې د دوی وشرمېږي چې دوی جړا شي د دوی نوم به وشرمېږي. او تاسو اجراګان یې؟ موږ اجراګان خوښو. خوښوئ؟ تاسو خو زنانه هم شته که نه؟ زنانه څه وایي؟ زنانه خو به ته وایي ګیره وخره واده ورسره کوو. واده ورسره کوي؟ اوس څه فیصله کوو موږ سره؟ موږ سره څه فیصله وکړو؟ دا پرېږدئ که نه؟ تاسو عمر څومره عمر؟ عمر زما 18 کالې. 18 کاله. ډېر عمر والا پکې کم یو دی؟ ډېر عمر والا پکې غټ مشر دی او غټ کاڼی چې و. غټ کاڼی چې و هغه څومره عمر دی؟ هغه 32 کاله. هغه پکې دا ډېر عمر دی؟ ما چې اوس وایي چې 32 کروړه کاله. نه 32. دا خو خلک وایي چې پیریانو عمر زیات وي. څنګه تاسو عمر کم دی؟ نو مونږ کچ یو. کچ یو؟ واړه یو؟ ښه. تاسو اوس دا پرېږدو؟ دینو را د مسلمان ګړی یو پکې څه ته ډب مسلمان یې بیا چې تاسو باندې زور راغی تاسو دا پرېږدئ. سزا څه سزا هرکم راته وایه. سزا مه راکوو ځو. بیا به تاسو دنه اجرا جوړوو؟ نه. او که اجرا یې ته جوړ کړو بیا مړه. زه خو به دې بیا راغواړم که په ګردو یا په بدن یا په تلاوت کې څه رکاوټ راغلی و بیا به یې نه پرېږدم. صحیح ده؟ بیا بیا سزا څه وي؟ بیا هم د دې نه سخته سزا. د دې نه سخته سزا. اسلام کې به داخل شو، مسلمانان به شو، د خلکو نه بیجړاګان نه جوړو، مینه محبت به کوو، دین به پیلاو، دین اسلام یهود نه ښه پیلاو به که نه؟ بیا به ظلم کوي او که کړی دی بیا هم لږ کېنه سم کلمه رسول بس بیا به په هغه ټایم درته زه وایم چې دی بیا راشي رامخکې شو کلمه ووایو په اسلام کې داخل شو د مسلمانانو سره مینه محبت کوو ښه شی به کوو مسلمانانو سره مینه محبت کوو او په اسلام کې به داخل شو او اسلام به خپله هم پیلوو خپله به هم په خپل مقصد کې راولو ښه خپله به هم پیلوو په خپل
كلمة ويرسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مونږ دیر شواره د زړه نه کلمه وایو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مونږ وعده وکړه مسلمانان شو او قسم خورو سليمان عليه السلام په خدای باندې چې دې رندوکیله بیا مونږ ناراضو او کراغلیو بیا به د مونږ سزا دینه سخته وي وعده شوه راکه وعده وګونه ونشو توبه وباسو توبه زي ورکو ګوتو را بهر شو شابه زور سره هلا سلام دی ابي دلته څنګه شو بدن دی سپک شو څه هندر څه ویلي دي موږ سره خبرې نه کړې